سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل یوزل د ربیعه انصاری رضی الله تعالی عنہ سره په یو معامله باندې س تنازع او جګړه رااله یو بل سره خبرې داسې ډېرې واړولې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې خبرې کې یو خبره داسې لګه تیزه وکړه نو بیا وروستو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې زمونږ د پاره یو نمونه وا د اخلاق او د کردار او د هر یو شیز د دین ناغه بیا غته مینتونه کوي ما معاف کا او ماته چې ماته ته د خبرو کې دا خبره لګه تیزه وکړه نو تم ماته لګه تیزه خبره خیر دی وکا نو خبره به برابر شي ولې هغه د آخرت نه یریدو چې اسنه چې بیا د قیامت پرز باندې ما الله راونی وی چې تا دې سړی ته ولې لا تیزه خبره کړې ده غم وسره فکر وسره وی ما ته شابه واست خبر او کا هغه دې عزت ته خبره نه کوم زه خدا بدل نه پورا کوم نو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مینتون بعد وته وی زبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاړ شم داغه نو امداد غواړم چې بس دا څه خبره شوی ده نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخ کې دی او ربیعه انصاری رضی الله تعالی عنہ ورپسې دی یو بل پسې روان دي منډه وای نو د ربیعه قوم په لار باندې هغه ایثار کو وته وی او ابتدا ابو بکر سره د معامله رااله نو د دې وجه موږ سو کو معنا دا چې ګوره تا سره داسې خبرې تر واړولې تا د خبره تیز نیمه وکړه او روان دي د نبی علیہ السلام نه امداد غواړي بیامزي نو موږ سو کو هغه ته وی وګورې قلار شه ربیعه ته په قلار شه دا دې څوک تاسو پیژنې دا ابو بکر دی او بیا دا د نبی علیہ السلام یار غار دی دا چې ګمن انسان یې اسنین دی دی وجنه داغه خلاف ګوري چرته خبرونه کوي که داغه خلاف مو خبر وکړه او بیا داغه په وجه باندې اغم به خپشي نبی علیہ السلام هم خپشي او بیا د دې دوانو د خفغان د وجنه به الله خپشي نو ما و برباد کې ربیعه و برباد کې نو چې تاسو حکم دی تاسو په قرار کې نه زز کوم نظم چې سکیږي لاړل د نبی علیہ السلام مخ ته حاضر شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمای اے د الله رسول ماته سره خبره تیز رااله او یو خبره مې ته تیز پای کې وکړه زته معافي غواړم زوته ماته چې کوم نه داغه بدل بورګه مانه ته ماته تیز خبره وکا ته زما امدادو کسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غته ربیعه ته خیر دې بدل خلاص کا وینه زنه خلاصو بیا دا سه کارو کا چې نه خلاصې دا بدل او ته هغه شان الفاظ نه وای نو دی وجنه ته دا سه کارو کا چې ته هغه ته د مغفرت سوال وکا چې ابوبکر الله دې ته معاف کې ما معاف کړي دا ولې دی واقعي کې مونږ ته دا سبق دی چې د صحابه اخلاق د صحابه چې کومنه هغه عظمت د صحابه شان دا مونږ ته معلومیږي چې څومره لوی خلقو ولیکن یو خبره به ذهن ته کو شو د آخرت او دارنګ د بل مسلمان د عزت آی کې بچی داغي بیا فکر خیالو بیا ودانه چې زما شان اوچته نغره مې مافي مغفتا کوشش به امدا کولو او بیا بداوا دا غم به وسره چې دنیا کې د دې خبره بدل خلاص کم آخرت ته جرته لاړ نشم زمون سهال لې موخو بد رد مو وایو غیبت مو کو دیو سړی بی عزتی مو کو اس پروا مو نه او بیا ملا متکبر کیږي چې ښا زبر هغه مافي غواړم زبر کوم زبر هغه کوم نو دی وجنا د اغي شان داو چې هغه زکه په دنیا کې چې کوم نه زلیدلیو دا دغه اخلاقو دا دغه کردارو دا دغه د دنیا او د آخرت غم فکرو دا دغه د بل ملګری چې کوم نه خیال ساتلو دغه عزت خیال ساتلو ځکه الله دنیا کې عزت ورکړو د چا چې د عزت خیالو ساتي الله تبارک وتعالى بتا ته شان او عزت درکړي الله دې زمونږ رضا شي